عمل ډیرواله کمال نه دی بلکې د عمل وزنی کېدل کمال دی او په اعمالو کې چې وزن پیدا کوي دو خبرې پیدا کوي په اعمالو کې چې وزن پیدا کوي دو خبرې پیدا کوي شي اول نمبر دی صدق او دویم نمبر دی اخلاص صدق او اخلاص دا دو داسې نعمتونه دي چې د دې په وجه باندې په عمل کې وزن پیدا کېږي صدق څه ته ویلی شي د الله حکم د جناب رسول کریم په طریقه باندې کول د عمل درست کېدل د عمل صحت صحیح عمل به کوي کوم چې د الله د حکم او د جناب رسول الله د طریقې مطابق صلی الله کدی سیدی هغه ته صدق نه ویلي هغه عمل ټیک نه دی کوم چې د الله د منشا نه خلاف دی کوم چې د جناب رسول الله د سنت نه خلاف دی دا نشي کېدای دا صدق نه دی او اخلاص خالص د الله پاک رضا دا په مقصود دغه عمل کې به وزن د په عمل کې به وزن پیدا کېږي په صدق سره او په اخلاص سره ته چې سوې دا به هم تللی شي ته چې سکې دا به هم تللی شي امام بخاری رحمت الله علیه چونکې د خپل زمانه د بعضې ګمراه خلکو د عقیدې تردید کول غواړي هغه زمانه کې یو ګمراه فرقه وه معتزله د هغو عقیده او نظریه دا وه چې د قیامت په ورځ باندې د میزان د قصې پکې نشته او نه د انسان د عمل به تللی کېږي د ټول د اعمالو نه منکر دا یې نه مني د عقل ولې نه مني زموږ عقل دا شی نه مني موږ چې دا کمې خبرې کوو زموږ دا خبرې به سړی څنګه کوي دا خو اعراض دي تعالی دا ډېر حسین و جمیل صاحب ډېر ښایسته سړی دا حضرت ابو زرعه د خپل نکاح حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں دے دا حضرت ابو ہریرہ سے گپ شاگرد دے دا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ گپ شاگرد دا صحابہ کرام دول صحابہ شاگرد ابو زرعہ رحمت اللہ علیہ دے ماشاء عرض کو دا حضرت ابو ہریرہ سے شاگرد او ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام شاگرد او دس شاگرد چې دې لږ وخت د پیغمبر علیه السلام په صحبت کې د ناستې مقابله وشي د دریو کالونو هم لږه موقع لیکن د حضور علیه السلام په صحابو کې دا داسې صحابي دی چې د پیغمبر علیه السلام ډېر احادیث د ده په ذریعې باندې امت ته رارسېدلي 5374 احادیث په کتابونو کې د ابو هريره سره دا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چاته تاسو یره کې ستاره بزاړه دار صحابه کرام دي هغه خو د پیغمبر علیه السلام دومره حدیث نه بیانې دا څنګه بیان ستا خو دومره وخت د پیغمبر علیه السلام سره نه شوی دا دومره حدیث ته رقم دینا یې سم ګوره خبره ده چې زمان ولګری انصار یا مهاجرین انصار زمیدار خلکو پخپلو باغونو کې پخپلو پټو کې بیکارو او مهاجرین تجارت پیشه خلکو هغه په بازار کې ځان نه کاروبار کوو نو زما خو نه کوټه پټیو نه به باغ او نه به کاروبار او دکانو زما خو هیڅ شی نه زه خو د پیغمبر علیه السلام په مدرسه کې پروت شپه ورځ د پیغمبر علیه السلام په مدرسه کې داخل دغه سره ملګری په سفر کې په حضر کې او د پیغمبر علیه السلام یو خبره بیان کړي تر دې پورې چې یو پیغمبر علیه السلام په بات راغی وی فرمایل خپل صادر خور او بیا په هغه کې 80 او څو خالی لپې واچول دغه دې سره والي او بیا دا صادر د هر طرف راغون ما ته وی صادر راټول کا او دا صادر د خپل سری سره ونیسه ما ونیو د دغه ورځې نه پس د پیغمبر علیه السلام یو خبره زمانه هېره شوه په مدینه منوره کې پروت او مدینه منوره خو ظاهره خبره ده د ټول دنیا د مسلمانانو د اطمینان ځای د هر ځای نه مسلمانان راتلل او د بوته د پیغمبر علیه السلام حدیث بیانول او دغه شان دغه د روایات په ټول دنیا کې خپاره شو دی فرمایي
जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाए, कलिमतान हबीबतान इलर रहमान, दो कलिमे जिन्हें दो खबरी और दा दो खबरी अल्लाह पाक दलते अल्लाह ने दलते दर अल्लाह पाक सिफत खासा रहमान